مسلمانان بې کوره دي تمامو ته بهترین فراحه کورونه ورکه. الله څومره مسلمانان قرضداري دي قرضې وله د غیبو نه ادا که. الله څومره مسلمانان ضرورتمند دي ضروریات وله د خپلو غیبو خزانو نه برابر که. الله څومره مسافر دي تمامو ته په سفر کې خیر که. سره د ډېر مال دولت یې خپلو کورونو ته په وخت مقرر په امن و امان سره راورسولی که. الله د امت مسلمه څومره مردگان دي د تمامو کامل مغفرت او بخنه نصیب. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. مولا کریم دا مونږ چې په کوم مجلس کې ناست یو الله زمونږ د ټولو دا ناسته په خپل دربار عالیه کې قبوله منظوره که. الله مونږ ټولو ته د قرآن عظیم الشان صحیح فهم او پوهه را نصیب که. زمونږ د ټولو سینې د قرآن په انواراتو باندې منورې که. الله تعالی مونږ ټولو ته خیر را نصیب که. الله تعالی زمونږ پړونو کې د قرآن محبت عظمت الفت پیدا که. الله تعالی زمونږ د ټولو پړونو کې پروردگار علم خپله مینه پیدا که. د دنیا د مال او اسباب محبت زمونږ د ټولو زړونو نه وباسه. الله زمونږ پړونو کې د خپل ذات یاره پیدا که. د مخلوق د یرې نه زمونږ د ټولو وړونه خالي که. الله زمونږ پړونو کې د خپل ذات نه تمه پیدا که. د مخلوق د تمې نه مونږ ټول وساته. الله مونږ ته په خپلو ټولو ګناهونو د توبې د جړا د استغفار او د ندامت توفیق را نصیب که. الله مونږ په خپلو ټولو خطاګانو باندې پیمانه که. زمونږ د ټولو د دواړو جهانو حیا پردې وساته. د بې عزتۍ نه بې شرمۍ نه بې پردګۍ نه بې حیایۍ نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړه. الله څومره بیماران دي تمامو ته شفای کامله عاجله مستمره د پاره د نیک عمل نصیب که. بې اولادو ته نیک صالح اولاد ورکه. الله د چا نارینه اولاد دی نارینه اولاد ورته ورکه. چې د چا رشتې نه دي شوي الله نیک او دینداره رشتې ورته نصیب که. الله چې چاته د رشتې ورکړي دي دا رشتې ورته کامیابې که. په دې رشتو کې ورته الفتونه محبتونه پیدا که. الله تعالی څومره مسلمانان بې روزګاره دي تمامو ته بهترین د حق حلال روزۍ د ګټلو دپاره ورته روزګارونه کاروبارونه ور نصیب که. الله چې چاته د روزګارونه کاروبارونه ورکړي دي الله ترقي او برکت پکې ورته ور نصیب که. الله د رزق بندې دروازې ورته کولاو که. الله مونږ ټول د حرامو نه وساته. الله مونږ ټول د سودونو د ګاڼو نه وساته. الله تعالی څومره مسلمانان بې کوره دي تمامو ته بهترین فراحه کورونه ورکه. الله څومره مسلمانان قرضداري دي قرضې وله د غیبو نه ادا که. الله څومره مسلمانان ضرورتمند دي ضروریات وله د خپلو غیبو خزانو نه برابر که. الله څومره مسافر دي تمامو ته په سفر کې خیر که. سره د ډېر مال دولت یې خپلو کورونو ته په وخت مقرر په امن و امان سره راورسولی که. الله د امت مسلمه څومره مردگان دي د تمامو کامل مغفرت او بخنه نصیب که. درجات عالیه ورته نصیب که. یونس لا ته دعا وکړي چې الله تعالی ورته مغفرت نصیب کړي. الله تعالی ورته درجې بلندې کړي. الہ العالمین د آخرت تمام منزلونه ورته آسان که. الله تعالی مونږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه. په دې مجلس کې دا څومره ملګري ناست دي یا بهر اوریدونکي دي الہ العالمین زمونږ د ټولو د مغفرت او د بخنې فیصلې وفرمایه. د دې حاضرینو د سامعینو په رزق کې په عمر کې په اولاد په صلاحیتونو په کاروبارونو کې برکتونه نصیب کا. الله خپل رضا خپل دیدار ورته نصیب کا. په جنت الفردوس کې اعلی مکانات ورته نصیب کا. الله تعالی چې څومره حضرات مونږ ته د دعاګانو دپاره ویلي دي ای زمونږ د ملګرو ته د دعاګانو دپاره ویلي دي الله د تمامو جایز دعاګانې قبولې کا. الله د تمامو جایز تمناګانې پوره کا. الله د تمامو جایز ضرورتونه د خپلو غیبو خزانو نه برابر کا. الله مونږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه. الله د حیا د عزت او د اسلام زندگی مو نصیب کا. د بې عزتۍ د ژوند نه او د بې عزتۍ د مرګ نه الله مونږ ټول وساته. الله مونږ ټولو ته پروردګار علم تر هغې پورې مرګ مه راوله چې تر څو رانه ته رضا شوی نه یې. الله تعالی چې کله نارضا شي الہ العالمین په دغه حالت کې مونږ ته مرګ را نصیب کا. الہ العالمین چې کله د دنیا نه رخصتیږو زمونږ د ټولو په ژبه باندې دا کلمه جاری کړي چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله
إلا الله محمد رسول الله.